شیرپو او زما د علاقې د کلي مشرانو نوجوانانو نن هم تاسو ته تکلیف درکړی دی په دې یخنۍ کې دا اندازه مونږ ته نه وه چې دومره یخني به وي مونږ خو تقریبا نن 200 کسانو ته دا پوره رومبني هغې کې کشف کې 200 کسانو ته دعوت ورکړو خو د باران په وجه خلک مونږ ته احساس دی چې هغوی رانغلی شو په هغه شانتې خیر هغه به بیا وروستو هغه کېږي دا دیان ډېر هغې سره تفصیل سره خبره وکړه چې دا هغه کیمپ چې دلته لګېدلی و زه خو ټولو کې مخکې د الشفا ټرسټ والا ډېر مشکور یم چې هغوی دومره محنت سره هغه ډاکټرانو چې کوم همت دلته وکړو 4-5 ورځې ستاسو خدمت یې وکړو اپریشنونه وکړل نور تقریبا 15,000 مریضان یې وکتل او ډېرو ته دا هغه ځای د الشفا پنډۍ کې هغه ورکړه ټایم ورکړه چې هلته به راځئ او ورسره دا چونکې د دې ټول خرچه د OGDCL چې د کمپني چې د هغوی هغه کړی وه برداشت کړو زه هم د هغوی هم شکریه ادا کوم چې دا زموږ د علاقې خدمت یې وکړو او مونږ ته دا اندازه نه وه چې دومره د خلکو په هغې کې د سترګو د تکلیف دومره خلکو ته دی بلکې دا 4 ورځې چې 15 ورځې چې ختم شوې نو بیا هم خلک لا پاتې وو نو دا چونکې که دا اپریشن چا کو اسپتال کې نو په هغې باندې وخت لګېدو او ډېر خرچه کېده او دا چیک اپ چې کړی و نو د هغې هلته کو ډاکټر له تللی نه خرچه پې کېده او چشمې ډېرو له چشمې ورم کړې په هغه وخت کې او دا تقریبا 700 دي 900 د پاسه چشمې راغلي دي دا راغلې لږې مخکې وې او دا الیکشن د هلې ځلې وې نو د هغې په وجه راغلې وې چې هغه تاسو ته در ورسوو خو بهرحال دا رومبني هغه د دې نه پس به ما چې دا رومبني هغې دلته راشم او زه دا سلسله شروع کړم بیا به نور سکندر خان او دلته مشران به دا نور چې کوم خلک پاتې دي دې کې زنانه هم دي نو د هغوی چشمې ټولو ته به ورسي او زه امید لرم زما په خیال چې چا اپریشنونه شوي دي ما چې تپوس کړی چا نه نو هغه ټولو په دې ډېر اطمینان ظاهر کړو چې یاره ډېر ښه اپریشنونه وشو پرده چې چا هغه وه هغه یې وله هغه کړه نو ډېر ښه انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې یو ځل بیا څه موده پس بیا دغه شانتې ډاکټران وغواړو او د دې علاقې چې کوم په دې لحاظ سره خدمت دی نو هغه موږ وکړو نور زه په دې کې نور خبرې دې لحاظ سره نه کول غواړم ستاسو شکریه چې په دې باران کې راغلی او انشاءالله تعالی دا هر یو زموږ سره دا ستاسو امانت دی دا به هر یو کس ته رسو او هغوی هم ډېر هغې سره د هر یو کس نوم او نمبر او د هغه چې کوم چشمې دي هغه بېلې رالېږلي دي نو انشاءالله تعالی ټولو ته به خپل چې چا ته ویلو هغوی ته به هغه رسي چشمې رسي او انشاءالله تعالی چې څوک هلته هم ځي نو د هغوی هم علاج کېږي نو زه بیا ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف وکړو راغلی او انشاءالله تعالی دا نن دا افتتاح کوو دې نه پس به بیا یو څو ورځې پس به سکندر خان او مشران به دا نورو خلکو ته دا چشمې ور ورسوي ډېره مهرباني